ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. محترم ناظرین و سامعین، ستاسو علم کې دا چې اجتماعي پنجپیر د 24 25 26 27 اکتوبر باندې منعقد کېدو والا ده. اجتماعات خو ډیر زیات کیږي او څونه چې د دین په نسبت سره اجتماعات وي چې پای کې دعوت الی الله، دعوت الی القرآن والسنه، نو یې کې ډیر خیر او برکت او خلکو ته خیرونه رسیږي. خو دا اجتماعي پنجپیر دا سو خصوصیات لري، دا سو امتیاز لري. څنګه زمونږ بعضې اجتماعات وي هغه تربیتی اصلاحي اجتماعات وي، پای کې جماعتونه تشکیل شي، پای کې نورو علاقو ته جماعتونه لاړ شي او خلک مونځ طرف ته راوبلي، ذکر اذکار طرف ته راوبلي. خو اجتماعي پنجپیر د دې د خصوصیاتو نه یو خصوصیت دا دی چې یو خو په دې کې چې امت مسلمه ته کم درپیش مسائل، نو د هغه مسائلو د هغې په حل په دې عنواناتو باندې مشایخ عظام او مذهبي سکالرز او علماء کرام په هغې باندې بیانات کوي. او دا درې څلور ورځې کې تقریبا د 80 نه د 100 پورې دا بیانات دا رسیږي په مختلف عنواناتو سره. نو دا یو علمی اجتماعي دی کې د عوامو د اصلاح د پاره هم بیانات دي، د علماو د اصلاح د پاره هم بیانات دي، د طلباو د پاره، د عوامو د پاره، بلکې دیگر شعبهای زندگی سره چې کوم خلک متعلق وي نو د هغې د اصلاح د پاره په دې کې بیانات کیږي. نو دا درې څلور ورځې چې څوک په دې اجتماع کې شریکیږي نو دا گویا چې دی یو علمی اجتماعي او د علم د زده کړې دپاره خلک راغلي چې په دې کې مکمل وشي. نو ډېر لوی لوی مشایخو سره په دې کې ملاقاتونه وشي او د هغې په مجلس کې ناسته وشي او ډېره په قرآن او سنت معین مسلمانان د اجتماع ته راغلي، د هغې زیارت هم پکې وشي. نو زه د خپل طرف نه څونه زمونږ کتونکي دي، اوریدونکي دي، مینه کوونکي دي، نو زه هغې ته دعوت ورکوم چې انشاءالله را روانه اجتماع په دې کې به تاسو مونږ سره ضرور بالضرور شرکت کوئ. دا اجتماع د زیارت پر شروع کیږي او د دې دعایه کلمات دا د اتوار پر ورځ باندې ویلي کیږي او په دې اجتماع کې د نورو مشایخو نه علاوه چې کوم خصوصي بیانات وي نو هغه زمونږ د استاد محترم شیخ المشایخ مرشدنا المکرم استاد العلماء شیخ المشایخ قائد محترم مولانا محمد طیب طاهری حفظه الله الباری دا غي په دې کې اهم عنواناتی. نو دا اصلاحي تربیتی علمی اجتماعي. نو زه د ټولو ملګرو نه دا هیله لرم چې انشاءالله ثم انشاءالله تاسو به مونږ سره په دې اجتماع کې شریکیږئ، تاسو ته به ډېره زیاته فایده میلو شي. والسلام.